بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم ډاکټر جاوید اقبال فاروقی او تاسو زما چینل ګوره هیلث اینڈ پرسنل ډیولپمنٹ. ناظرین، ما ډیر کسان زمانه دا تاسو کې زما مریضان زما یاران دوستان چې هیپاټایټس کې د ورزش د لپاره څه هدایت دي، آیا د هیپاټایټس مریض ورزش کولی شي کنه شي کولی. نن په ویډیو کې به تاسو ته د لګویل غواړم چې د هیپاټایټس او د ورزش خپل میاس کې څه تعلق دی. ناظرین، د هیپاټایټس څلور مرحلې دي. لومړنۍ مرحله چې هغې ته اکیوټ هیپاټایټس وایي، دا هغه مرحله ده چې کومه کې سترګو رنګ زیړ شي، د سرمنې رنګ زیړ شي، تشنجازې ډېرې زیړې راځي، ډوډۍ ته زړه نه کېږي، الټۍ راځي، بدن خوږېږي، تبه راځي. نو په دې لومړنۍ مرحله کې موږ عموماً مریض ته وایو چې آرام کوئ، زیات اکزرشن، زیات ځان مه ستړی کوئ، ځکه چې څومره آرام کېږي دومره به د هغه د جګر ته زور نه میلاویږي او د ریکوري د صحتیابۍ به زر کېږي. عموماً اکیوټ هیپاټایټس مریضان چې دي هغه 2-3 هفتو، میاشت و نیمه میاشت کې هغوی بالکل نارمل لایف ته واپس راشي. په دویمه مرحله د کرونیک هیپاټایټس، هیپاټایټس بی یا هیپاټایټس سی که چاته شوي، هغې د کرونیک هیپاټایټس مرحلې ته کېدی شي. او په د کرونیک هیپاټایټس بی یا سی کې عموماً علامات څه نه، مریض بالکل ټیک ټاکي، نارمل خوراک، نارمل ډوډۍ، څه داسې مسله نه، خوږېږي را خوږېږي نه. هغه ته معلومات هملته پته لګېدلی چې چېرته سکرینینګ یې کړي، چاله یې وینه ورکوله، چېرته ویزې ته روانو ټیسټ یې وکړو، یا هسې ټیسټ کولو نه پته ولګېده چې دا خو هیپاټایټس بي یا هیپاټایټس سی جراثیم په بدن کې شته. په کرونیک هیپاټایټس بي یا سی کې عموماً د ورزش څه ممانعت نه دی، چې کس روټین کې کوم ورزش کوي، چاہے هغه واکینګ کوي، جاګینګ کوي یا جیم ته ځي، څه منې پکې نشته، داسې خوراک هم څه منې پکې نشته. بیا راځي دریمه مرحله چې هغې ته سیروسس او کمپنسیټډ سیروسس وایي، یعنی کمپنسیټډ سیروسس. هغه دا دی چې جګر لږ معمولي ګرمایش اخیستي، لږ راټول شوي، خو نوره پیچیدګۍ پکې نه شوې. په دې مرحله موږ چې دی ورزش نه منې کوو، اوس دا یو هدایت کوو چې ډېر سخت ایکسرسایز چې دی، د جیم سخت ایکسرسایز دی، ډېر هیوي ویټس اوچتول وغیره، دا موږ ورته چې مه کوئ. نور روټین ایکسرسایز پکار دی چې کېږي، دې سره بدن امیونټي ښه کېږي. او څلورمه مرحله چې کومه ده هغه د ډیکمپنسیټډ سیروسس ده. هغه د سیروسس یا د جګر سوکړه هغه مرحله ده چې کله پکې خدای مکه څه پیچیدګۍ جوړې شوي، یعنی څه ذهني غنودګۍ یا بېهوشۍ راغلي وي، یا د وینې الټۍ راغلي وي، یا خېټه کې اوبه جمع شوي، یا جګر کې رسولی، یا چې لیور کینسر ورته وایي هغه پیدا شوي. نو په ډیکمپنسیټډ سیروسس کې مونږ مریض ته لازمي دا وایو چې لږ آرام پکار دی، فزیکل ریسټ ډېر امپورټنټ دی، ډېر زیات ځان نه ستړي کوي، یعنی هیوي ایکسرسایزز چې هغه کې سیویر جاګینګ شو، لانګ جاګینګ شو، یا چې د جیم هیوي ویټس شو، دا موږ ته دا تاسو مه کوئ. په روټین چې کوم لږه اکټیویټي ده هغه پکار دی چې بدن بالکل هم شل نشي. نو ناظرین، امید دی چې ما به نن تاسو دا خبره کلیر کړې وي چې د هیپاټایټس څلور مرحلې دي: اکیوټ هیپاټایټس، کرونیک هیپاټایټس، کمپنسیټډ سیروسس او ډیکمپنسیټډ سیروسس. نو لومړنۍ او آخري مرحله کې یعنی اکیوټ هیپاټایټس کې او په ډیکمپنسیټډ سیروسس کې آرام پکار دی، مونږ ورزش عموماً منې کوو او سخت ورزش منې کوو. جبکې کرونیک هیپاټایټس او په کمپنسیټډ سیروسس چې د کومې میس کې دوه مرحلې دي، هغې کې موږ د ورزش ممانعت بالکل نه کوو. په کرونیک هیپاټایټس کې خو بالکل روټین ورزش، روټین اکټیویټي چې کوم یو کس کوي هغه پکار دی کولی شي. او په کمپنسیټډ سیروسس کې بیا هم موږ وایو چې ډېر سیویر، ډېر سخت ایکسرسایز دی نه کېږي. ناظرین، امید دی چې تاسو ته دا کانسیپټ کلیر شوی وي چې د هیپاټایټس او د ورزش په منځ کې څه تعلق دی، او په کوم مرحله موږ کوم قسم ورزش کولی شو او کوم قسم ورزش موږ لپاره منع دی. انشاءالله ملاقات بیا په بله ویډیو کې نور سوالات جوابات سره. خدا حافظ.